بالکل دا شوق و او د ماشومتوب نه دا شوق و چې ما به په چېرته داسې ډکې یا څه شیز به وکړه د سر نه مې چیړه تاو کړه نه ما مایک جوړ کړه. سندرغاړي خو ټول زما خوښ دي او ټول زما د خوښې دي، خو زما فیورټ سندرغاړی چې یعنې زه څوک اورم بلکې پای کې د هغه انتخاب ډېر زیات ښه دی. کرن خان هغه زما ډېر زیات د خوښې دی. بل دا راته حمزه صاحب لکه سینګینګ او انکري دا لږ مختلف دي، نو لکه ګرانه نشي لکه مطلب چې دا تاسو څنګه مطلب مینج کوئ؟ ګرانه خو زه یم چې نه ده او نن سبا وخت کې که وګورئ چې څومره هم سندرغاړي دي یا آرټسټان دي نو چې په چا کې لږ معمولي هم سپارک وي نو هغه ورسره انکر هم جوړ شوی دی. انکرینګ دپاره خو دغه دی چې اول خو انسان کې خپل یو دې ته یو جراثیم وي چې هغه دکې موجود وي نو هله به کېږي، او بیا د هر اصول خپل کیپسول وي که نه، نو یو خپل طریقه کار وي چې ستا لهجه ستا هغه صافت وي ښکلي وي، په دې کې به څه ناسه سبق خامخا وي. که دا زمونږ ذمواري په مونږ بار ده او که نه ده، د دې ادراک له پوهې څه پکار ده او که نه ده، نو زه به پوزه د نانجا ډینګر په شانتې نه توروم، خو تعلیم د ارتقا یوازې لار ده او که نه ده، نو د فن او د هنر قدرداني راله پکار ده، د درغښتو تاریخونو وداني راله پکار ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګران وطنکو جنن ټي ون نیوز سره زه یم عزیر خان. ګران وطنکو څنګه تاسو ته پته ده چې مونږ پروفایل انټرویو شروع کړی دی، مونږ ځو سنګرانو له مختلف شخصیاتو له ځو هغې نه مونږ انټرویو کوو. ننني پروګرام کې ما سره موجود دی حمزه جمشید صاحب، هغې سره به د هغې پروفایل حوالې سره خبرې اترې کوو، هغې نه به مختلف سوالونه کوو. نو ما سره نن موجود دی ډاکټر حمزه جمشید صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم سلام عزیر خان، څنګه یې ښه جوړې په خیر یې؟ تاسو څنګه دي؟ شکر دی شکر دی خیر دی. تاسو ډېره مهرباني چې تاسو موږ له وخت راکړو. تاسو ډېره مننه چې رالی دومره تکلیف مو وکړو، نو ستاسو ډېره مننه. ډېره مهرباني. حمزه صاحب زموږ ټولو کتونکو ته کیدای شي ډېرو خلکو ته پته هم وي چې حمزه صاحب چې کوم دی د کوم ځای سره تعلق دی او کوم ځای کې پیدا شوی دی، دا زموږ د کتونکو ته ووایي. ساحل صاحب وایي چې څوک دې چاته نه وایي ما ټوله دنیا پیژني، زه خپله عنوان خپله مضمون یم پښتون یم، او سود مې په چا نشي خپله یو بسره خاوره هم، زه ګورې په دې هکله کارون یم پښتون یم. نو زما تعلق د ډسټرک مردان په لمن باندې یو کلی دی بیزو خر کې ورته وایي، د ډسټرک ملکن سره بالکل اوږه په اوږه راځي. د ډسټرک مردان اخیري کلی دی، دا سیلیکاټلنګ کې راځي او د هغې سره مې علاقه ده. سکول مې تر 8مه پورې هلته ویلی، 9م 10م مې بیا د ملاکنډ پبلیک سکول درګۍ نه کړي دي، بیا اف اس سی مې د سټي کالج نه کړې، په ام ډي ډاکټر اف فارمیسي مې د اباسین پوهنتون نه کړې. ښه جي. بل دا راته ووایه حمزه صاحب تاسو خو مونږ ټپې هم ډېرې ووایو، تاسو سینګینګ هم کوئ، دې ته څنګه رالې؟ ماشوموالي نه هم شوق و، دا کیسه راته وکړئ. بالکل دا شوق و او د ماشومتوب نه دا شوق و چې ما به په چېرته داسې ډکې یا څه شیز به وکړه د سر نه مې چیړه تاو کړه نه ما مایک جوړ کړه او هغه مې خولې ته نیولې او لپ سینګ به مې کوله پردو سندرو سره. ماشوموالي لکه مطلب د پرایمري وخت د سکول نه؟ او د هغې ټایم نه د ماشومتوب نه یو شوق و او پښتو موسیقۍ کې داسې ډېر خلک و چې هغوی نه متاثره وم، هغه مې اورېدل، نو غوښتل مې چې یاره زه هم دې فیلډ ته راشم او په ښه شان په ښه ډول باندې د خپل ژبې د خپل قام نمایندګي وکړم، ځکه چې فنکار یا آرټسټ چې کوم وي دا د قام نماینده وي، دا د قام سترګې وي، دا د قام یو ښه او صاف تصویر دنیا ته ښایي. نو ما هم غوښتل چې زه هم د دغې لارې د قام خدمت وکړم. بل دا راته ووایه حمزه صاحب د ستاسو چې کوم دی دغه د خوښې ګلوکار کم دی، مطلب سنګر هم کم دی؟ سندرغاړي خو ټول زما خوښ دي او ټول زما د خوښې دي، خو زما فیورټ سندرغاړی چې یعنې زه څوک اورم بلکې پای کې د هغه انتخاب ډېر زیات ښه دی، کرن خان هغه زما ډېر زیات د خوښې دی. بیا د قد قامت د شخصیت په لحاظ د بختیار خټک مې ډېر زیات خوښ دی، او داسې ډېر دي، خو دغه یو څو نومونه پکې زه واخلم بیا به رانه ډېر خفه شي. ټولو سره ګپ شپ. بل دا راته ووایه تاسو انکر هم کوئ، مطلب تاسو نن سبا دا هم راته ووایه کتونکو ته نن سبا کوم ټي وي چینلو سره کار کوئ؟ نن سبا د پاکستان ټلویزیون سره یم، پی ټي وي سره، او دې نه مخکې مې مشرق ټي وي سره کار کړی دی، د افغانستان یو چینل ژوندون ټي وي سره د هغې سره مې د انکر پرسن کار کړی دی، د هم پښتو ون سره مې کړی دی، د افغان ټي وي سره مې کړی دی، د خیبر سره مې کړی دی، او بلا داسې چینل سره ما کار کړی دی. بل دا راته ووایه حمزه صاحب لکه سینګینګ او انکري دا لږ مختلف دي، نو لکه ګرانه نشي لکه مطلب چې دا تاسو څنګه مطلب مینج کوئ؟ ګرانه خو زه یم چې نه ده او نن سبا وخت کې که وګورئ چې څومره هم سندرغاړي دي یا آرټسټان دي، نو چې په چا کې لږ معمولي هم سپارک وي نو هغه ورسره انکر هم جوړ شوی دی. که وګورئ اوورال چې څومره نن سبا وګورئ که نه، نو سندرغاړی او پلس انکر دواړه جوړ شوي دي په مختلف ټي وي چینل کې چې څومره هم انکرز نن سبا ناست دي، نو په هغې کې ایوریج داسې وي چې هغه سندرغاړی هم دی او انکر هم دی. نو زه وایم چې
ګران کار نه دی زما لپاره خو نه دی او جو بل دا راته ډېر هر یو ځوان و چې زه انکر جوړ شم زه ټي وي باندې راشم هر انسان دا شوق و چې مطلب زه فیمس شم او زما خلک وویني هغه ځوانانو هغه فیمیل ته به تاسو څه پیغام ورکوئ څه طریقه به ورته ښایي چې هغوی هغه طریقې اختیار کړي او انکرۍ طرف ته نو انکرینګ دپاره خو دغه دی چې اول خو انسان کې خپل یو دې ته یو جراثیم وي چې هغه دکې موجود وي نو هله به کېږي او بیا د هر اصول خپل کیپسول وي که نه نو یو خپل طریقه کار وي چې ستا لهجه ستا هغه سافټ وي ښکلي وي دې نه علاوه نن سبا په پښتو انکرینګ کې زه وایم چې یاره تا له شعر شاعري درځي که نه نو هغه ډېر ښه چلیږي ځکه چې د وخت او د موقع مناسبت سره ته شعر هم وې نو خلک بور کېږي نه خلک تا خوښوي نو زه وایم چې دغه شیزونو باندې لږ فوکس وکړي او د خپل ژبې سره بیا په پښتو چې کوم هغه ټیپیکل ورډز دي که نه الفاظ دي چې هغه یې زده کړي نو بیا به ډېر ښه انکر جوړ شي بل دا راته حمزه صاحب تاسو سټیجونه هم سنبالوي مطلب تاسو ما لیدلې دې نه علاوه تاسو نور هم په ټي وي هم پروګرامونه داسې راته چېرته هوسټینګ کې مطلب تاسو څه مشکل وخت راغلی دی او هغه هم هینډل کړی څنګه د اکثر انسان ته راځي که نه آن د کیمرا راشي یا په سټیج راشي خلک ناست دي داسې درته څه دغه راغلی دی مطلب داسې خو ډېر څه نه دي راغلي خو یو داسې معمولي شانتې واقعه راغلې وه او واقع خو نه بس هغه یو کس و هغه ډېره زیاته مینه کوله زما سره زه به داسې ووایم نو زه په سټیج ولاړم هغه د پروګرام دوران کې سټیج ته رامنډې کړې چې هغه رامنډې کړې نو زما نه غاړه تاو کړه نو ما خو چېرته خودکش رالې ډېر زیاتې ویرولم هغې نو هغه چې ما وکتل نو هغه زما نه غاړه تاو کړه که نه نو هسې بس هغه خپله مینه وه مینه راته وښودله نو دغه یو واقعه را سره شوې وه نور داسې څه نه دي راغلي شکر دی چې څه راشي نو هغه هینډل کوو بل دا راته ووایي اوس به راشو د ټک ټاک سایډ ته لږه مطلب که مونږ وګورو نن سبا هغه ټک ټاک څوک کور کې نشو کولاولی کولاوی نو خوا کې ورسره مور ناستې پلار نه ډایرکټ کنزل پکې راځي هغې خلکو ته به تاسو څه وایي چې هغې باندې راځي او باقاعدې ته پې پیسې راځي مطلب ډېرې غټې غټې پیسې یو شپه کې به زما خیال داسې لس لکه او بله بالکل ما ته ډېرو ملګرو داسې وي چې هلته ټک ټاک لایو شروع کړه او دا ډېر ښه شی دی او ما ته وایي چې ته د یوټیوب نه د میاشتې لاک 2 لک روپۍ ګټې نو خو ټک ټاک نه ته په یو شپه کې ګټې خو هغه چې بیا ما وکتل لږ مې سرچ کو دا شیزونه مې وکتل چې یار ټک ټاک لایو څه شی دی چې ما وکتل اورال په هغې کې صرف کنزل دي په هغې کې ښه سړی نه چلیږي په هغې کې درانه خبره نه چلیږي په هغې کې صرف او صرف کنزل بېعزتي نو چې کم سړی هم ټک ټاک لایو ته راځي نو زه په دعوې سره دا خبره کوم چې هغه بېعزته کېږي د هغه به عزت نه پاتې کېږي نو په دې وجه باندې ما پیسې وانغستې خو عزت زه وایم چې دغه تی ضروري دی ځکه چې یو وخت به راشي موږ به بلا ډېرې پیسې وګټو هغه پیسې بیا په عزت باندې لګې خو هغه واپس نه راځي بل حمزه صاحب حکومت ته به څه پیغام دی کې غټ کردار زه یم چې د حکومت خو جوړېږي ځکه چې مطلب یو انسان راځي کنزل کوي ویناګانې کوي کتونکي ټول خلک ګوري حکومت یې ګوري هغې بیا هم ایکشن نه لي تاسو به حکومت په ایکشن اغستی دی او حکومت خپلې ذمهوارۍ چې څه د هغه په وس او اختیار کې دی پوره کړي که ته وګوره ټک ټاک لایو په پاکستاني سیم باندې یا په دغه باندې ته نشي کولی ای دپاره ته د بهر ملک سیم لګې نو هله به ټک ټاک لایو ته کې یا تا ته راځي نو حکومت پکې تر ډېره حده پورې خپلې ذمهوارۍ ترسره کړي دي خو څه شیزونو کې هغه هم بېوسه دی او بل حمزه صاحب کتونکو ته به اخره کې زمونږ ټپې وایي او ښه ترانونکي به ورته لږ ووایي چې ځکه چې ستاسو به مطلب انټرویو یې وکړه او خلک به وایي چې حمزه صاحب به اوس مونږ ته څه وایي نو ستاسو داسې ده چې ټپې مې ویلې خو دا ځای یونیورسټي ده دغه دی نو زه وایم چې لږ شانتې به ما ته ښه ونه لګي ځکه چې دلته سټوډنټس دي دغه دي نو که ته وایې چې زه به څه شعرونه څه پویټري وکړم نو هغه به ورته وکړم او وایي که دا زمونږ ذمهواري په مونږ بار ده او که نه ده زه اصل کې چونکې نشنلیسټ یم او دې شیزونو سره دا کوم نو وبخئ که دا تاسو ته سیاسي ولګي خو بیا هم په دې کې به څه ناسه سبق خامخا وي وایي که دا زمونږ ذمهواري په مونږ بار ده او که نه ده د دې ادراک له پوهې څه پکار ده او که نه ده نو زه به پوزه د نانجا ډینګر په شانتې نه توروم خو تعلیم د ارتقا یوازې لار ده او که نه ده نو د فن او د هنر قدرداني راله پکار ده د درغښتو تاریخونو وداني راله پکار ده د ویش او تسرط هر خاني زمونږ زوال دی خاني کوي نو بیا باچا خاني راله پکار ده نغمې به د کابل او پېښور نه راوباسو دا کام به د دې ګلوبل انډوخر نه راوباسو یو بله سیاره د خدای د در نه راوباسو ملګرو انقلاب به د خیبر نه راوباسو او یو بل فخر افغان د شنغر نه راوباسو
حمزه صاحب ډیره مهرباني. اخره کې به زموږ کتونکو ته تاسو څه پیغام د جې 91 نیوز ته ورکړئ؟ زه خو به دغه پیغام خو غټ خلک ورکوي، زه خو ډېر ورکوټی یم، خو زه به په یو شعر کې راغونډه کړم چې روسته امریکا او امریکا د زار د چینه شي، غواړم چې ټوله دنیا مینه 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 شي. ډیره مهرباني حمزه صاحب، د ستاسو د وخت راکولو ډیره زیاته مننه. ډېر مننه. جی ګران کتونکو، دا موږ سره حمزه جمشید صاحب چې هغې د ژوند حوالې سره موږ خبرې اترې وکړې. دې نه علاوه هېڅ نور څه اکټیویټیز روان دي په ژوند کې، هغې حوالې سره موږ سره خبرې اترې وکړې. نو ما لره کې اجازت د الله په امان.